سره خپل پیژنګلو را سره وکړو دا کوم ځای چې موږ ولاړ یو دا کومه علاقه ده یا دا تاسو چې دا څه شیان راغون کړي دا مولې راغون کړي شوق هم دی څه وجه زما نوم محمد رشید دی په ټنډیل مشهور یم دا محله لنډۍ ده د کابل مشهور محله ده او دا ما سره اکثر زه سوشل اکټیویست یم نه د پراجیکټونو انجیو وال راځي ما سره کار کوي په دې کلچر باندې بیس پاک والوي چې پراجیکټ راځي نو هغه پراجیکټ را نه زما یو شوق پیدا شو نو عملي مې کو او وجه دا چې دا سیزونه زموږ نه ورانیږي نوې کولي پیژنې هم نو او سیزونه زموږ نه ختم شو او د دې یو څلور فیکټره دي څلور وجې دي یو دا وجه وه چې لنټري کورونه روغ شو دا په برګو کې په ساحونو کې پراته وو میخونو ته پراته وو موږو ته پراته وو یو دا وجه وه دویمه د تعلیم یافته نوې کول جنکۍ چې راواده شوې دا سیزونه نه خوښوي او دوه وجې دا دي چې زموږ د اپریشن وشو دهشتګردي راغله نو د هغې سره زموږ دا سیزونه ضایع شو نو زما شوق پیدا شي دا دي او موږ نوي نسل ته ور منتقل کړو هر څه ختم شو دغه راته ووایه سر څه څه راغونډ کړي دي او په دې کې زما سره یوه د کر کلي سامان اکثریت دی ځکه زه بیسیکلي زمیندار یم نو په هغه وجه د کر کلي سامان خو چې څه شی ما ته بخانه میلاو شوی دی نو هغه ما راوړی دی لکه دا د جولاګانو یو څیز دی ډنډت ورته وایي چې په دې مالوچو ریشل او بیا به ترې بالښتونه او طلایانې او بلستنې ډکولې د هغې یو آله ده داسې دا پخوانی خو نه دی خو ریډو دی خو اکثریت سامان ما سره د کر کلي دی یا دا څیز دی چې دې ته انچور وایي کله چې اوس زموږ په دې میټینګ کې ذکر وشو ډایرکټر صاحب چې واورې به ډېرې کېدې نو د کوټو نه یې په دې واورې توږلې دې ته انچور وایي دغسې زموږ سره دا ناغاره ده چې پښتو په وخت کې به کله زمونږ ویشونه کې د اوبو وار به تقسیمېده نو حجرې ته به خلک راغونډول دا به یې وغږوله وبه یې وهله نو خلک به راغونډ شي چې چل دی حجرې ته به راغلو دا څومره شیان تاسو راغونډ کړي ده څونه وخت زاړه شیان هم پیدا کړي دغه راته لږ ووایه په دې کې د 100 سال نه زیات سیزونه شته او دا د شپږو اوو شلو په شمار باندې سیزونه دي د هغې پورې نو او څنګه هم را پیدا کړل لکه چا سره وګورئ نو په پیسو اخلئ یا د دې مالیت بیا څومره دی تاسو اخیستی په چا نه هم هسې راغونډ کړي دي دا اکثریت د خلکو چې د ظفر د وایس اف امریکا یو نماینده دی سوات کې نو هغه زما یو انټرویو وکړه نو کوم شیان چې ما سره نو اکثریت چې خلکو زما انټرویو اوري نو اکثر راله په خپله راوړي او ډېر لوی لوی خلکو او زه د هغو شکریا ادا کوم ستاسو په ذریعه باندې دا اکثریت مال خپل لکه دا مخامخ تکیه کټکۍ چې پروت دی دا د وقار خان دی زمونږ ایم پی ای سابقه د هغې د کور دی دلته بل زمونږ یو مشهور درون ستر خان دی بخبیلن خان نه د هغې د ناظر دغه ټوپک پروت دی دا روغ هم دی د هغې ماله په خپله راوړي نو سر دغه راته ووایه چې دغه دا کوم سامان چې پروت دی نو دا تاسو نه خلک وړي وي نو سټو ته یا یو ځای ته بل ځای ته د نمایش لپاره خلک وړي چې چا ته پته لګېدلې لکه سوات یونیورسټۍ ته دا تللی دی هغوی د کوکارۍ های سکول ته یو پرنسپل صاحب ملګری هغه وړی دی ټیپو ماډل سکول ته تللی دی خو اوس مې اراده ده چې چاله به یې نه ورکوم ځکه چې ماته یې او ضایع کوي یې نو اراده مې ده چې مخې ته به یې نه ورکوم ګوري دلته یې ګوري پیسې نشته بالکل فری چې دا خلک یو سینو چې راویړي به دغه شانتې وغورځي تاسو ته دا ګډوډ چې کوم او نو ځکه نن ګډوډ پراته دي جاو نو څه وایي چې تاسو له کوم کتونکي راځي یا دا ویډیو څوک وګوري او راځي نو تاسو افیس نه لرئ او بیا به تاسو څنګه اویلیبل یې دلته یې به نه به یې ستاسو ټلیفون نمبر شته او درته وایم هم 0345 945 3372 زما نمبر دی په ټنډیل مشهور یم او زه یو سوشل اکټیویست یم نمبر اکثر ما خلکو سره شته هر ټایم راتلی شي کتی شي چې وبولم ورکو انشاءالله د پښتو ملک دی دا تاسو دې دپاره ساتلي چې کوم نوی نسل دی چې هغوی دا وویني یا وپېژني یا د خپل کلتور ثقافت نه خبر شي دغې دپاره بالکل د دغې دپاره نور څه دغه یې نشته چې یا به پیس یا پیسې ګټو څه میسج ورکول غواړئ بالکل به پسې ځو او په ما باندې به ډېر لحاظ او ملاحظه بل د دې سره ما یو خپل منصوبندي ده چې څوک ماله څه شی راکړي زه یم چې د هغوی څه جره سبک مال راکړي نو زه یې ورسره جمع کوم انشاءالله پلانینګ مې دا دی چې د دې نوی کتاب روغ کړم او دا دې یي او زموږ نوی کول او نوی نسل ګوري چې زموږ مشرانو څومره سختې پختې تېر کړي او څومره هنرمند وو تاسو داسې دا وګورئ دا د جرم د نواګۍ ده چې څومره ښکلې ګلداره ده او څومره ښایسته ده او د یو لرګي نه روغه ده دغه لاندې زما خپو کې دا چې پرته ده دغه مایچن چې ده دا د 12 فوټ لاندې د ځمکې نه راوتې ده او ما له یو ملګري راکړې زه به ستلی یم او راوړې مې دا یو ملګري ما له روغې کړي ځکه دا سپلی خو ضایع کېږي دا ما له هغه وبڼي دا اکثر ډېرو خلکو ما نه ویوړې چې کله تاسو ورته پلاله وایي موږ ورته پروړه وایو چې دا وریجې وشي هغه پروړه وشي د هغې نه زه راوړم هغه ملګری ما له روغی اوس هم جوړولی شي
څه مستقبل کې هم داسې پلان شته چې دا ځای به تاسو غټ کړئ او دا په ترتیب کې دی او دې سره خپل نومونه ولیکلی شي؟ انشاءالله پلانینګ مې دی داسې د کوو ورسره که خیر په دې څه سامان باندې نومونه شته په څه نشته دغه ښکاري نو؟ دا زموږ د اګریکلچر یو 3 کاله مخکې ایکسپو په کبل ګراوند کې نو دا زموږ فیلډ اسسټنټ وو انسپکټر وو اوس په باجوړ کې اګریکلچر افسر دی. دا ما تاسو ته ویل خار خان زموږ ام پی او دا د هغې د کور دی. بلال خان لالا زموږ د دې علاقې مشهور خان او په موږ باندې ډېر درونو د هغې ټوپک پکې د هزارې یو طوطا پاچ یو مشهور میاو د لیسنس سره یې ماله غوږین خپل راکړی وي الله دې وبخي او د اهم شخصیاتو دي دا داسې واړه خلک نو اکثریت ماله داسې راکړي. اخري میسج څه ورکول غواړئ کتونکو اورېدونکو له؟ کتونکو اورېدونکو ته دا یم چې دا سامان موږ نه ضایع کېږي برای مهرباني چې دا موږ خپل نوي نسل ته منتقل کړو ماله دې راکړي او که راوړی نه شي نو اطلاع دې ما ته راکړي نمبر ما تاسو ته ووایي نو دا به زه دلته محفوظ کوم او که خپل شجر نسب څوک راکړي انشاءالله زه به ورسره هغه ریکارډ کوم. مهرباني. شکریه جزاک الله.